چې زمونږه زړونو ته کم تسکین میلاویږي د یهودي په ګډولو چې د کافر د عیسائی په سترګو کې سترګې ورکي او هغه په خپل ګرجو کې بند پاتې شي او هغه بار ته را نشي د قرآن کریم بېزتي وشي او د محراب زما خاص دی چې دا دعا کوئ چې په دې قوم کې خدای پاکه د صلاح الدین ایوبي په شانتې حکمران راوله او کم خلکو چې د کتاب الله هتک کړی نو د چا نه شادوګان جوړ شوي دي د چا نه خنزیران جوړ شوي دي اوس وختي خنزیران وي دا به اوس وختي مسخ شوی وي خو د پاک نبی د رحمت للعالمین برکت ته د ټول عالمی دنیا چې کم دغه شیطانی طاقتونه دي او د قرآن کریم دغه تقدس ته چرې هم چې کم دی هغه ته ټیس نشي رسولی چې دی ورسره مینه وکړه او دی ورسره اټیچمنټ وکړو نو به روز قیامت به شفیعا لاصحابه دا به د خپل تلاوت کوونکي محبت کوونکي د شفاعت او د شفارس یو ذریعه ګرځي د دې قرآن کریم د تقدس د پیمالولو حالان کې دا ممکنه نه ده زه له لحافظون د قرآن کریم حفاظت کوونکي زیمه نو اوس د دنیا یو طاقت مغې ته نشي مخامخ کېدی حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې به کله وحی نازله شوه به ورته وایي په تله د میزان کې به ملګری یم په عملنامه اخیستلو کې به ملګری یم او چې کله مې په پورې صراط باندې پورېستو جنت ته مې نه ایستو نو بیا به دا سړی د لا خوف علیهم ولا هم یحزنون سره مخامخ شي نو بیا به یې پرېږدم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وہ مقدس تھے زمانے میں مسلمان ہو کر وہ مقدس تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر ز پروگرام علمی خبرې کې اوپیره بیا صاحبزاده محمد جنید بحیثیت قربات او سره مخاطب ما زمونږه موجوده پروگرام هغه د موجوده حالاتو مطابق دی او شاید چې تاسو په علم کې وي چې په سویډن کې کومه معامله مخې ته راله او په هغې باندې ټول عالم اسلام ودرېدو ټول عالم اسلام چې کوم دی د هغوی جذبات مجروح کړل ایمانیات مجروح کړل او هغوی ته کم ټیس ورسو په دغه حواله باندې د موجوده پروګرام ابتدا او آغاز بکو قرآن کریم هغه مقدس کلام دی چې په دنیاوي کتبو کې خو پرېږده په سماوي کتبو کې کو تورات دی زبور دی انجیل دی هم قرآن کریم هغه قرآن دی چې الله ولا عظمت ورکړی دی او کم شي چې باری تعالی حیثیت ورکی باری تعالی عظمت ورکی هغه د زمانې یو طاقت هم کو د انګریز طاقت دی څوک چې ځان ته سوپر پاور وایي ایټمیک پاور وایي د ټول عالمی دنیا چې کم دغه شیطانی طاقتونه دي او د قرآن کریم دغه تقدس ته چرې هم چې کم دی هغه ته ټیس نشي رسولی مسلمانانو ته چرې هم هغه چې کم دی تکلیف په دغه توګه باندې نشي رسولی کو ډېر هم کوشش وکړي په دې اړه باندې د موجوده پروګرام ابتدا او آغاز کو ما سره په دې پروګرام کې او محفل کې موجود زمونږه د جامعه سبحانیه رضویه په سابقینو کې فضلاو کې چې کم سابقین فضلا دي دغه وخت کې زمونږ سره زمونږه تقریبا د 92 مهینه دغه وخت کې زمونږ سره چې کوم طلباء کرام هغوی وخت تېر کړی پای کې زمونږ ګران او قدردان میلمه چې کوم به تاسو ته په دغه حواله سره نن انشاءالله خوندوره گفتگو وکړي علمي بیان به کوي نو موږ سره محفل کې موجود دي ډېر مجاهد عالم دین چې هغوی ټوله زندگی ډېر الحمدلله په ډېرو کټن معاملاتو کې هغوی مقابله کړې ده د عقایدو اصلاح او د عقایدو خدمت یې کړی دی دغه ګرامی قدر شخصیت حضرت العلامه مولانا عبدالله روحانی صاحب موږ سره په محفل کې موجود دی چې ما تاسو ته د هغوی تعارف وکړو هغوی ته په محفل کې او په پروګرام کې هرکلی وایو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. مفتی صاحب موجوده حالات تاسو په وړاندې باندې دي چې د قرآن کریم د بې حرمتۍ کومه ایشو راغلی او د مسلمانانو چې کم مذهبي جذبات دي هغې ته د خلکو یو قسم د ټیس رسولی دی په دې حواله باندې خو زه ووایم چې ابتدایي کلمات تاسو هم د دین شروع وکړئ چې یاره قرآن کریم څومره عظمت او حیثیت لري او څومره شان لري
او کلام الهی په بحیثیت مسلمان او د دې څومره عظمت او څومره شان لري. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله مولانا العظيم. چاته به غوره وي دولت مونږ ته ایمان غوره دی، دینونه ډیر دی خو دین مونږ ته د سبحان غوره دی. چاته به غوره معشوقې د دې جهان وي خلقه، په مونږ د ټولو نه نبی آخر زمان غوره دی چې پاک رسول په سرو وینو لمبولې خلقه. په مونږ قدر دی واجب مونږ ته قرآن غوره دی. د ټولو نه مخکې زه په دې علمي مباحثه کې صاحبزاده صاحب مفتی صاحب ستاسو د بلنې شکریا ادا کوم چې تاسو ما ناچیز بنده ته دې پروګرام کې او دې علمي خبرو کې دعوت راکو او موجوده صورتحال که د آل ورډ سره او د آل کتابونو سره د ټولو صحائف سره مونږه موازنه د قرآن وکړو، نو د قرآن یو آیت یو کلمه آغا یو جمله که آغا انشائیه ده او که خبریه ده اچ راوالی نو دنیایی کتب خو کټول په یو تله کې واچې او قرآن کریم یو لفظ دا په بل تله کې واچې، نو دا زمونږ ایمان دی او دا زمونږ تعلیمات اسلامیه دي چې د قرآن دغه یو لفظ دا به په دې ټولو باندې باری وي، دا ټولو باندې بدرونی او د هغې وجه دا ده چې دا د خالق قانون دی. کم خالق چې وضع د انسانیت کړی دا، وضع د زمین کړی دا او اسمانونه پیدا کړي، نو د هغه قانون د واضح د خالق د هغه قانون به خود د هغه خلکو د خبرو قانون نه اعلی او بالا وي چې کم خلک هغه پیدا کړي دي. نو په دغه اعتبار چې وګورئ د قرآن عظمت ته هغه علي صاحب مبارک فرمایي که زه صرف په سوره فاتحه باندې تفسیر شروع کوم نو سو خان چې دی نو زماغه تفسیر به یو نسی. فاروق اعظم 100 میاشتې صرف په سوره بقره تحقیق کړی دی او هغې چې دی هغه تحقیق پاتې شو او نه رسېدو ځکه چې د باری تعالی کلام و عظمت یې دونه دی چې په دې دنیا کې که هر څوک اوسېږي عالمین اوسېږي نو د عالمینو د هر چا د اوسېدلو دپاره یو طریقه ده او په دغه طریقه کې تمام عالم چې دی عالمونه چې دي محتاج دي یو قانون ته او دغه قانون که د بنده قانون وي هغه به د سوچ یو قانون وي، نو په دغه قوانینو کې یعنی داسې قانون بل پیدا نشته دی چې هغه د قرآن په شانتې قانون راشي، د قرآن په شانتې هغې کې عدل وي، د قرآن په شانتې په هغې کې حکایات وي، د قرآن په شانتې په هغې کې مسائل وي، د مخلوق آسمانی او د مخلوق زمینی د ژوند د تیرولو طریقه دا په بل څه کې نشته بلکې په قرآن کریم کې موجوده ده. ماشاءالله جی ځکه ډېر ښایسته بیان دوی وکړو او د دوی د خبرو نچوړ هم دا و چې بهي څنګه چې کلام الهي و چې تبیان لکل شی د هر شی وضاحت دی، د زندګۍ ضابطه په دې قرآن کې شته، د زندګۍ اصول په دې قرآن کې شته او د قرآن ستاسو خبره چې چا قرآن کریم فالو کړی دی او چا د قرآن کریم سټډي کړی و هغې په خپله زندګۍ باندې اډاپټ کړی او لاګو کړی دی، نو هغه په دنیا کې بهترین خلک دی او په دنیا کې نمایه خلک دی. او بیا زه په دې اوله یو خبر زیاته کړم، هغه دا هم څنګه چې علامه صاحب ووایي هغه همدا چې یاره کلام الهي مقابله ځکه څوک نشي کولی چې دا کلام داسې دی چې دا به دې پرېږدي نه، دا په دنیا کې هم تا ته خیر رسي، دا په دغه قبر کې یعنې کو دا مونږ ووایو چې دنیاوي کتب د دنیا دي. ګوره تاسو وګورئ او تعلیمي دور دی
جدید دور دی خلک کورسونه کوي مختلف تعلیمات اپناوي خو تاسو ایز ا چیلنج کوم دا خبرو کو کلام الهی غ کلام دی چې د دې فائدہ په دنیا کې هم شته چې د خیرکم نسبت وتا حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړی دی او بیا په برزخی اعتبار باندې چې هغه د انوار او د تجلیاتو د برزخی ژوندۍ مرکز ګرځي او هم دا رنګ کو په اخروی اعتبار واخلو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې دا قران کریم محبت کول کې با چې دی وسره مینه وکړه او دی وسره اٹیچمنت وکړو نو بروز قیامت بشفیعا لاصحابه دا به د خپل تلاوت کول کې محبت کول کې د شفاعت او د شفارس یو ذریعہ ګرځي په دې حواله باندې مفتی صاحب ډېرې دقیق او جوړې خبرې وکړې زه په دې حواله باندې یو خبره قبل وکم هغه دا چې یاره کم خلک د دې قرآن کریم د تقدس د پیمالولو حالن کې دا ممکنه نه ده کوشش کوي نو دغه خلکو متعلق تاسو چې آیا چا کړي دي نو کم نقصان مندون کې دی او چې څوک یې کوي نو کم د خسران او تاوان شکار دي آیا د قرآن تقدس خیال نه ساتل دا څومره مضر شی دی څنګه تاسو ویلي چې قرآن کریم سره چې کم خلک نږدې شو د غینا کم مقام ته ورسېدو او بیا په اپوزیټ سایډ کې په متضاد سایډ کې په نقیض سایډ کې که تاسو راوالی او دغه قرآن کریم ته چې چا سپک کتلی دي نو قرآن ته چې چا د قرآن چې چا عزت کړی دی قرباني پک دغه نه صدیق اکبر جوړ شوی دی دغه نه عمر فاروق جوړ شوی دی دغه نه عثمان غنی رضی الله عنه جوړ شوی که قرباني د قرباني کتاب نه وي نو یوه میاشت محاصره کې حضرت عثمان غنی رضی الله عنه به بند نو هغه په خپل وینه نه پیش کوله خو د قرآن تقدس د قرآن عظمت که ټول سرونه قرآن ته قربان شي نو تاسو ته ما وی چې را ابا کم وي که دا ټوله دنیا یو لفظ ته قربان شي نو هغه به کم وي نو که دغه سیټ ته وګورئ نو حیدر کرار جوړ شوی دی اشره مربشره جوړ شوي دي صحابه کرام جوړ شوي دي غوثان قطبان ابدال یعنی اولیاء کرام جو چې چا قرآن سره څونه قربت یعنی هغه حاصل کړی دی نو هغومره د هغه مقام لوی دی خو که به دې بل سیټ راشي نو تاریخ چې تاسو وګورئ د آدم علیہ السلام نه ونیسه آدم علیہ السلام شیس علیہ السلام ادریس علیہ السلام نوح صفی اللہ ابراہیم خلیل اللہ اسماعیل ذبیح اللہ اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام شعیب علیہ السلام داؤد علیہ السلام موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام زکریا علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام 1,40,000 کم و بیش پیغمبران علیہم السلام او خصوصا زمین دو ټولو آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا آگا دور نه چې راشي او کم خلکو چې د کتاب الله هتک کړي نو د چانه شادوګان جوړ شوي دي د چانه خنزیران جوړ شوي دي د چانه مرمۍ جوړې شوي دي د چانه ریچ جوړ شوی دی چانه ځنګلي ځناورو شکل بدل شوی دی د چانه د اوبو ځناور شکل بدل شوی دی بلکې هغه خلک مسخ شوي دي هغه خلک مسخ شوي دي په دنیا کې شرمیدلي دي نو زمونږ امید ده چې کم اوس دا کم کار وشو او یا کومه بېزتي کېږي دا خلک به اوس وختي شادوګان وي دا به اوس وختي خنزیران وي دا به اوس وختي مسخ شوی وي خو د پاک نبی د رحمت للعالمین برکت دی چې هغه دشمن هم شادو نه جوړیږي هغه کافر هم شادو نه جوړیږي او بیا تاسو د قرآن د ملګرتیا په باره کې یو خبره کو چې قرآن ملګری دی چې انسان کله مړ شي سامعینو ته زه وایم چې ځان له د بهترین ملګري انتخاب وکړئ بهترین ملګری چې دی دا څه دی هر څوک کوي بلکې ایلیټډ خلک خو نه دي خبر ایجوکیټډ خلک په دې خبره زما سره متفق دي چې کم خلک ځان له ملګری بهترین ملګری څه دی دا کتاب دی نو راشئ هغه کتاب ځان سره ملګری کوي بهترین ملګری چې هغه ستا په دنیا کې هم په کار راځي او ستا په آخرت کې هم په کار راځي دنیا کې په کار اداره چې ستا کور کې به برکت وي ستا اولاد کې به برکت وي ستا دنیا زندگی چې دا د قرآن او د الله د نوم د خاطر او کلام الله د خاطر ښایسته وي او په آخرت کې چې دی کمال دا دی چې کله وفات شي ستا د زنکدن سلګۍ شروع شي نو دغه ټیم کې به قرآن شرح صدور یو حدیث مبارک ته ډېر وګرځئ خو زه تشریح پیش کوم قرآن به راشي په سینه به کیني
چې سینه کینی او د غاسلینو تختې نه یعنی پارسی کپن متواچولی شي قبرستان ته بلاړ شي نو دا خو زموږ عقیده او ایمان دی چې موږ به چېرته ځو به د دنیا نه که لږ ټیم دی او که ډېر ټیم دی موږ به قبر ته ځو نو چې قبرستان ته دیک څنګه لاړ شي او د من ربک ما دینک من نبیک ما تقول فی حق هذا الرجل صحیحین دا حدیث مبارک نقل دی نو دا نکیرین چې کله راشي نو یو طرف ته به صدقه وي مونځ به وي روژه به وي زکات به وي حج به وي او دا نکیریو ته مخامخ په دوی ودرېږي خو آخري وکیل به څوک وي قرآن به د سینې نه بار شي او دا چې د سینې نه رابار شي نکیریو ته به وایي چېره تاسو څه غواړئ وایي موږ د نه دا سوالات ته پوښو ابو ته وایي چې موږ تا ته دا سړی نه پرېږدو تا ته موږ دا سړی یوازې نه پرېږدو که څه سوالات کې په ده زموږ د وجې نه سختۍ تېرې شوي دنیا کې نو لہذا د ده سوالات په زموږ نه کې جواب به موږ درکوو نه ګیرین به ورته وایي چېره دا به کله پرېږدئ وایي هلې به پرېږدو چې د میدان د محشر کې به زه ملګری یم قرآن به ورته وایي په تله د میزان کې به ملګری یم په عملنامه اخیستلو کې به ملګری یم او چې کله مې په پورې صراط باندې پورېستو جنت ته مې نه ایستو نو بیا به دا سړی د لا خوف علیهم ولا هم یحزنون سره مخامخ شي نو بیا به یې پرېږدم چې جنت ته مې نه یې رسولی نو د هغې پورې به زه د ده ملګری یم نو دا بهترین ملګری دی بهترین انتخاب دی دنیا او د آخرت د خوشحالو ذریعه ده که څوک وایي که نه نو لږ لږ ټیم ورکوئ یوې روژې او بلې روژې ته انتظار مه کوئ ځکه چې ژوند وفا نه کوي ماشاءالله جزاک الله ډېر ښایسته ډېر خوندور ستاسو ډېر ښکلې خبرې وکړې چې قرآن کریم بهترین دوست دی او دا تاسو په یو مقام کې او په یو حالات کې هم نه پرېږدي ځکه په دې کې یو خبر وکړم نو هغه دا چې هم دغه د قرآن کریم لګاو سره څنګه چې مفتي صاحب وویل لګاو ساتونکي به په روز حشر باندې چې هر انسان هغه قرآن کریم فرمایي یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه دا رشتې به ټولې منقطع شي دا په کار نه راځي ګوره یاد ساتئ اوس چې کومه مشري کشري رشته داري ده دا په کار باندې نه راځي او په روز حشر چې کم چا د خپل قرآن کریم په خپل دل او دماغ کې او په سینه کې ځای کړی دی نو د هغې احادیثو مبارکه پې دال دي چې هغه خو پرېږده چې هله به کومه مرتبه ورکوي چې هله به خدای خپله رضا هم ورکي او همیشګیري به موله ورکي او جنت ته به د فرشتو په جلوس کې هم بوځي دا خو یو طرف ته کا خو هغه چا چې هغه کم چا چې تربیت کړی هغه والدین چې حدیث مبارک کې راځي چې هغوی ته به د نور تاج چې د هغې شعاګانې او رڼاګانې به د مغرب نه مشرق او د شمال نه تر جنوب پر رڼاګانې کوي او بیا څنګه چې مفتي صاحب وویل نو په دې کې خبره زه دا ایډ کوم هغه ده چې دا کم د کوشش شوی ناکام کوشش دې ته زه ناکام کوشش وایم ځکه چې د کم څیز مفتي صاحب ذمہداري باری تعالی واخلي چې هغه دوی اول کې اشاره وکړي چې خالق دی کریټر دی خالق دی او موږ مخلوق یو هغه چې کوم دی خالق کائنات دی او هغه وایي چې ما ذمہواري واخسته زه له لحافظون د قرآن کریم حفاظت کوونکی زه یم نو اوس د دنیا یو طاقت هم هغې ته نشي ورمخامخ کېدی حضور نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې به کله وحی نازله شوه نو مفسرین لیکي چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم به دا الفاظ زر زر دوهرول چې چېرې د مازغو نه مې ونځي جبریل امین ورته د الله تبارک وتعالی پیغام راولېږو چې حضور نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته مبارک ته وفرمایل لا تحرک به لسانک دا ژبه مبارکه په دې وجه باندې ته زر زر خوځې چې داسې زما د ګردان کومه دا مې د ذهن نه ونځي دا به ستا په دې دل او دماغ کې موږ داسې ځای کوو سنقرئک فلا تنسى چې ته به داسې ولولې چې چېرې به په زندګۍ کې استانه نو د دې حفاظت کوونکي خود په خپله باندې الله جل شانه دی نو د دې مقابله کو ډېر هم کوشش کېږي موږ هغې ته ناکام کوشش وایو اخر کې مفتي صاحب یو پیغام پروګرام مرکز موږ اوږدېږي بس یو پیغام دغې خلکو ته پرېږده زموږ عوام الناس ته زموږ رونو بایګانو ته او دغه اغیارو ته په دو ټوک میسج پرېږده چې آیا تاسو کو هر ممکن کوشش کوئ هر کوشش کوئ هغه ناممکن ګرځي نو او بل زموږ مسلمانانو ته هم په دې اړه باندې اخري پیغام پرېږدی بیا پروګرام راغونو څنګه چې تاسو وفرمایل صاحبزاده صاحبو چې هغه قرآن کریم حفاظت باری تعالی کړی دی موجوده حالات کې چې دا څه جوړ دي او سره روان دي ډېر د افسوس خبره ده 50 اسلامي ممالک دي 50 اسلامي ممالک دي چې هغه لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم
یعنی هغه وی لاول خو موږ حکمرانانو له پکارو چې د چا صاحب استطاعت دي طاقت والا دي د چا په لاس کې سټیک دی چې هغه خلک د موجوده حالات کې متفق سي او مسلمانان چې په قرآن نه خفه کېږي مسلمانان چې په خپل محراب نه خفه کېږي په خپل جماعت نه خفه کېږي په شاعر الله نه خفه کېږي نو د مسلمان د قرآن حفاظت خو باری تعالی په خپل ذمه اخیستی دی هغې کې خو څوک څه کولی نه شي او خو د مسلمان د زوال دا ذریعه ده خو آخره کې به زه دا دعا کوم د باری تعالی نه چې یاره زه خو دا نشم ویلی چې په دې قوم کې دی د ابوبکر صدیق په شانتې هستي پیدا شي نشي راتلی ممکن نه دي ځکه چې خاتم النبیین راغلی دی د عمر صاحب په شانتې هستی راشي د عثمان صاحب په شانتې د حیدر کرات په شانتې د صحابو په شانتې د عمر بن عبدالعزیز په شانتې خو آخره کې مې دعا ده چې خدای پاکه په دې امت مسلمه باندې د نور الدین زنګي په شانتې سړی راوله چې دا یهود ګډ کی ګډه دا عیسایان چې دي دا ویری او دې باندې د صلاح الدین ایوبي غونډه کې سړی راوله چې هغه د اسلام او د قرآن او د کعبې او د قبلې دپاره په شړو کې سپی کوي دا د ایس یو والا دا دنیادارۍ والا خدای پاکه بس اخري به دا ووایم چې ټول امت مسلمه ته ما خاص دی چې دا امت خو اسم دجال ته لارې کولاو دي د فتنو په نسبت باندې خو ټول امت مسلمه ته اوریدونکو ته زما خاص دی چې دا دعا کوئ چې په دې قوم کې خدای پاکه د صلاح الدین ایوبي په شانتې حکمران راوله چې زمونږ زړونو ته کم تسکین میلاویږي د یهودي په ګډولو او د عیسائی په ګډولو باندې چې هغه کار زمونږ د زړه تر سره شي چې د کافر د عیسائی په سترګو کې سترګې ورکړي او هغه په خپل ګرجو کې بند پاتې شي او هغه بار ته را نشي که د قرآن کریم بېزتي وشي او د محراب بېزتي وشي او د دین او د مدارسو بېزتي وشي نو په آخره کې تاسو ټولو ته یعنی زما درخواست او دعا الله دې تاسو ټول اوریدونکي مسلمانان خوشحاله او آباد لري وما علینا الا البلاغ وصلی الله تعالی خیر خلقی محمد و آله وصحبه جزاک الله ماشاءالله دا زمونږ ډېر ګران او قدردان حضرت العلامه مولانا عبدالله روحانی صاحب چې ما تاسو ته د هغې تعارف د پروګرام په سټارټ کې وکړو هغوی ډېر ښایسته او پرمغز خبرې وکړې او ډېرې مدللې خبرې وکړې او یقینا چې د موقع مناسبت سره وکړې په آخر کې موږ هم دغه پیغام پرېږدو چې زموږ ملک پاکستان به اله مخ په وړاندې او پرمختګ وکړي چې د دې لپاره داسې لیډرشپ راشي چې هغه لیډرشپ چې کوم دی هغه نه صرف د ریاست دپاره بلکې د ریاست سره سره د اسلامیات او شرعیات هم پاسداري وساتي نو یقینا چې زموږ ملک به ترقي وکړي هم د دې اختتامي خبرو سره د کوربا صاحبزاده محمد جنت قادري تاسو سره دغه خپل اخري کلماتو سره اجازت غواړم مخکې پروګرام کې به انشاءالله العزیز د یو نوې ټاپک سره بیا ستاسو په وړاندې راځو وما علینا الا البلاغ